بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بیت المقدس کی علامت اور تصویر کی نقاب کشائی کی گئی۔ مہران خبر رساں ایجنسی کے مطابق فلسطینی شہری صحافی ابو عاقلہ کی شہادت کے بعد افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بیت المقدس کی تصویر اور علامت کی نقاب کشائی۔ اس تقریب میں افغانستان کی عبوری حکومت کے اعلیٰ حکام اور عوام کے مختلف طبقات نے شرکت کی۔ امارت اسلامی اردو کے مطابق افغان حکومت نے کابل شہر کے چوک پر بیت المقدس کا علامتی نشان تعمیر کیا، جو افغان قوم کو یاد دلاتا رہے گا کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور بیت المقدس کی آزادی مسلمانوں کی ایک منزل بھی ہے۔ شروع کړی و چې دا تقریبا یو اتم یا نم چارای دی چې موږ جوړ کړی دی، تنظیم کړی دی. نوموړي وویل چې موخه له دې بڼو دا ده څو کابل ښار خپل اصلي افغاني او اسلامي بڼه ترلاسه کړي او د ښار په ښکلا کې غوره بدلون راشي. یاده بڼه د اسلامي او تاریخي ارزښتونو د ساتلو او د فرهنګي میراثونو د بډاینې په موخه په 19 متره اوږدوالي او پراخوالي او 9 متره لوړوالي طرحه او ډیزاین شوې ده او په یو وخت د 109 لمونځ کوونکو وړتیا لري. امروز شما شاهد